ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. ګنګ سبا ما د سیبیاله به ما شیمه را کینوه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د هغې میرمنې غږ و چې د امیندوارۍ په مرحله کې فشار لوړ شوی و. ولې د یو شمېر میندو فشار د امیندوارۍ په مرحله کې لوړیږي؟ پوهېږم چې فشار مې ټیټ سوی، نه پوهېږو چې په دې ولې دا جګېږي. د دې ستونزو د حل لارې کومې دي؟ زه نقیب احمد عزیزي یم او تاسې روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. د ځینو میرمنو فشار په عادي حالت کې نورمال وي، خو د امیندوارۍ په مرحله کې تغییر کوي. له نورمال حالته ښکته یا پورته کیږي. په کابل ښار کې د رابعه بلخي روغتون د مسؤلانو په وینا په یو شبه روز کې یوازې د روغتون ته له 500 تر 600 داسې میندې ورځي چې مختلف ولادي مشکلات لري. په دوی کې زیاتې هغه میندې وي چې د وینې فشار یې د امیندوارۍ یا ولادت په وخت کې لوړ شوی وي. خو پوښتنه دا ده چې د امیندوارۍ یا ولادت په وخت کې د میندو فشار لوړېدل مور او ماشوم له کوم ډول ستونزو سره مخ کولی شي؟ په دې هکله به زموږ د همکاري وحیدې صابر هغو خبرو ته غوږ شو چې له ځینو ښځو سره یې کړي دي. تاسو څه مشکل لرئ او ولادت مو څنګه تیر شو؟ دا ډاکټران راته وایي د تا فشار لوړ د پړسوب زیات لري. چینی مې زو کړی دی، هغه مړ سو، نجلۍ مې وه. څو ماشومان لرئ تاسو؟ زه فعلا 4 دانې، 2 زامن 2 جلیگانې. بیا بدی 4 بیا ویلی عملیاتی که بدون د عملیات ولادت نشي کوی. ولی؟ فشار مې جیگ وه. په اولادونه مې چې په پوست وه چې فشار مې کته فشار دی جیگ ده. څه حالت درلوده په مغز جیگ فشار باندې؟ ګنګ سبا ما د سیبیاله به ما شیمه را کینوه، فشار به مې نه ټیټېده. څه مشکل لري؟ دا کارو فشار مې جیګ، زړه کې مې زوګ شو. ماشوم عملیات باندې وشو او الته بره پروت شیشه کې 4 ورځې ضعیف دی. وای تاسو مریض څو کلن دی؟ 12 کلن. څه حالت لري؟ دا فشار ډیر زیات وکنه، دا تکلیف ډیرو د سمګه نه پیژندل کنه، میاج پرانو اوس ور پیدا شو. درنو اوریدونکو، زه د رابعه بلخي روغتون عاجلې څانګې ته راغلی یم او غواړم په دې اړه له یوې ډاکټرې سره هم لاندې خبرې وکړم. ښه ډاکټر صاحب، تاسو په دې اړه ووایاست چې په یو میاشت کې تاسو د لوړ فشار له کبله څو ناروغان له لاسه ورکړه؟ موږ دغه میاشت 3 مریضه د لاسه ورکړه چې فشار یې پورته سوی، په کور کې حملې پر راغلي وي، کورنۍ خاوندان یې بیولي وای. مریض چې دغه پیری لري، پیریان باندې ناستي، بیا مریض داغ کړی اوس وځلی و، مریض چې دلته راوستي هغه کوما کې و، بیا مړ شو. د یو شمېر میندو په وینا ګنګسیت، سردردي او ضعف د امیندوارۍ په وخت کې د میندو د لوړ فشار نښې دي چې د ولادت په وخت کې آن د ځینو میندو او ماشومانو د مرګ سبب شوي. مروارید د فیسبوک پر پاڼه راته لیکلي، مور مې امیندواره وه، فشار یې لوړ شو، په وخت روغتون ته ونه رسېده، فشار یې کنټرول نه شو، نیم ساعت وروسته مړه شوه. په رابعه بلخي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره نرګس وردګ د میندو سترګې تورېدل د فشار د لوړوالي بله مهمه نښه ګڼي. که چیرې د یو مریض فشار د 140 پر 90 ملي متر سونو سیماب څخه جګ شي، نو دې ته د وینې جګ فشار ویل کېږي. کله چې د مور فشار جګ شي، نو معمولا مور ته سردردي، د دید مشکلات لکه د سترګو تیاروالی یا په سترګو باندې یو پرده غوندې راځي، د معدې درد او د پښو او لاسونو پړسوب دی. او که چیرې د یو مور فشار جګ وي او ډاکټر ته لاړه نشي، د دوا وانخلي، دا د خطر علائم شمیرل کېږي چې باید په دې حالت کې عاجل ځان شفاخانې ته او یو ډاکټر ته ورسوي. که چیرې دا حالت رفع نشي او مور تداوی نشي، ډاکټر ته لاړه نشي، نو ممکن یو ډیر خطرناک حالت چې هغې ته موږ اختلاج وایو یا د مرګي غوندې حمله په مریض باندې راشي. او که چیرې تداوی نشي، نو مور او ماشوم دواړو ته د حتی د مرګ خطر متوجه کېدای شي. د نس درد، سردردي، ګنګسیت، د لاسونو او پښو پړسوب د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د لوړ فشار نښې دي. که یې تداوي ونه شي، نو مرګي ته ورته حالت ورته پیدا کیږي. خو په امیندواره میندو کې د فشار د لوړېدو علتونه کوم دي؟
څه فکر کوي چې ولې په بارداري کې ستاسو فشار جګ شوی ده؟ دغه شپږم اولاد مې چې په هغې مې د فشار جګ شوی و، 15 کیلو وزن یې و د هغې ماشوم. هغې سره مې بیا تشویش مې کول چې یعنې زه به څنګه ولادت وکړم، فشار مې جګ شو. ډاکټر ویل چې ته عملیات کېږې. په هغې وخت کې نو عیبت دې ووکړي یا دې فشار ټیټ شي یا جګ شي، دا ښځو باندې داسې حالات دی. تاسو څه فکر کوئ چې ولې د ځینې ښځې فشار په بارداري کې لوړېږي؟ ماشوم باندې چې د بین آدم نه چې بین آدم پیدا شي که نه، دغه نکۍ بار چې سړی په ولي کې وایي شخ شو او دا د 10 میاشتو پورې د په نفس کې د پروتي که نه، نو خامخا پې ضعیفېږي، فشار ته پیدا کېږي. تاسو پوهېږئ چې ولې په امیدوارۍ کې ستاسو فشار جګ شوی و؟ نه پوهېږو چې په دې چې ولې دا جګ کېږي. ځینې مېرمنې د امیندوارۍ پر مهال د فشار د لوړېدو له علتونو ناخبرې وې. ځینو نورو بیا د امیندوارۍ په وخت کې د بدن کمزورتیا او له ولادته ویره لرل د فشار د لوړېدو علتونه ګڼل. خو د ډاکټرې په وینا ارثیت هم په امیندواره میندو کې د فشار د لوړېدو یو بل علت ده. بعضاً کېدای شي چې د وینې جګ فشار مخکې د امیدوارۍ نه مور ته پیدا شي، یعنی مخکې د امیدوارۍ نه مور جګ فشار ولري، او بعضاً د امیدوارۍ په مهال کې ممکن مور جګ فشار پیدا کړي چې معمولاً دا د امیدوارۍ شپږمه میاشت یا وروسته د هغې نه دا جګ فشار پیدا کېږي. هغه میندې چې مخکې د حمل څخه جګ فشار ولري، یا هغه مورګانې چې د هغوی په فامیل کې لکه مور، خور یا خاله یا هر څوک چې وي د هغوی فشار جګ وي، د امیدوارۍ په وخت کې د دوی فشار جګ ځي. نور هغه مورګانې چې دوی سن یې ډیر کم وي، اول بدی ماشوم یې وي، یا وزن یې ډیر زیات وي، یا هغه مورګانې چې څوګانګي ماشومان لري په ګېډه کې، یا سن ډیر زیات وي، دوی ډیر مساعد دي د وینې جګ فشار. یا نور مشکلات لکه د ګردې تکلیفونه او د زړه تکلیف، دا مشکلات چې ولري نو دوی ډیر مساعد د وینې جګ فشار د امیدوارۍ په وخت کې. درنو اوریدونکو، تاسو روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. په امیندواره میرمنو کې د فشار لوړوالی مختلف علتونه لري، لکه د وینې د فشار زیاتوالی، شکره، ارثیت، د پښتورګو مختلفې ناروغۍ، چاغښت، کم حرکات لرل، په رحم کې 2 یا زیات ماشومان، اندېښنه یا تشویش، په خوراک کې زیات غوړ یا مالګه خوړل او نور په میندو کې د امیندوارۍ په مرحله کې د فشار د لوړېدو مهم علتونه دي. خو د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د فشار د لوړوالي مخنیوی څه ډول کولای شو؟ زه الحمدلله اوس خو چې دی 4 مې زامن دي او 5 مې نونې. ډاکټر ته تللم، نور کوم ځای کې مې درد نه و، ګولۍ به یې راکولې، هغه به مې بیا ټیم په ټیم خوړلې، بیا نه مې فشار جګېده نه ټیټېده. تاسو خپل لونې څو کلنۍ کې واده کوئ چې ورته صحي مشکلات لکه جګ فشار او نور صحي مشکلات پیدا نشي؟ 2 نجونې لرم، دواړه مې واده کړی دي، له 13 نه پورته کلو کې مې واده کړی دي. یو یې خو بیخي سنې پختګي ته رسېدلی و، په دا 2 کاله کېږي چې هغه مې واده کړی ده. په خپل کور کې ښه ژوند لري او خوشحاله دي. صحي وضعیت هم ښه وي، پوخ وي، بارداری برداشت و دا شیان ټول لري و کولای. زما 6 ماشومان دي، ټول ماشومان نورمال تولد کیږي. ما فشار نه لرده، موږ شکر خدایګارم خدای، خو مګرم زه خپل ترکاری باب زیات خورم، سالاد خورم، دا زیتون خورم، دا شیزونه خورم، هیڅ دا غوښه او چربي نه ځان ساتم نو ګرځم هم ډېر اوبه ډېر استفاده کوم. سبا چې خوب نه پاسېږم اول ورزش کوم، مغویلې کې منډه واخم او سپورت کوم خلاص په اندازه. یو شمیر میندې چې د امیندوارۍ په وخت کې روغتون او ډاکټر ته تللې، خپل فشار یو وخت په وخت چک او کنټرول کړی، یا یې سپک ورزشي حرکات کړي، په خوړو کې غوړ او مالګه کم خوړلي، نو تر ډیره د امیندوارۍ په وخت کې د فشار د لوړېدو مخنیوی کړی. ډاکټر نرګس هم په دې اړه نور معلومات راکوي. کله چې امور غواړي چې امیدوار شي، باید مخکې د هغې نه ډاکټر ته لاړ شي، فشار یې باید چک شي، که چیرې جګ فشار ولري جګ فشار یې باید تداوي شي، که چیرې شکر ولري باید شکر تداوي شي، یا هر داخلي مشکلات چې ولري باید هر هغه دوا چې ډاکټر ورته توصیه کوي باید هغه دوا واخلي، که چیرې وزن یې زیات وي باید خپل وزن کم کړي، نور سپورت او فزیکي فعالیتونه باید په منظم ډول سره اجرا کړي، ترکاري او سبزیجات او میوه‌جاتو څخه زیات استفاده وکړي، په خپله ډوډۍ کې باید د مالګې او غوړیو کچه
باید لاندې راولي. او کله چې مور امیدواره شوه باید هر 2 هفتې بعد یا یو میاشت کې یو ځل باید حتما ډاکټر ته لاړ شي، باید فشار یې چک شي. که چیرې فشار یې جګ وي نو هر هغه دوا چې ډاکټر ورته توصیه کوي باید هماغه دوا منظمه واخلي او هغه د خطر علائم چې مخکې مو وښودل لکه سردردي، د معدې درد او د سترګو تیاروالی، که چیرې دا حالت مور ته پیدا شو نو هر څه عاجل باید ځان شفاخانې ته ورسوي. د امیندوارۍ په مرحله کې یو شمېر میندو ته په پیل کې سردردي، ګنګسیت، د نس درد، د لاسونو، پښو او بدن پړسوب پیدا کیږي. پر سترګو یې کله کله تیاره ورځي چې دا د فشار د لوړېدو لومړنۍ نښې دي. که یې تداوي ونه شي امیندواره میندو ته مرګي ورته حالت پیدا کیږي او که د دې حالت تداوي هم ونه شي نو د مور او ماشوم ژوند ته هم ګواښ پېښولی شي. د روغتیایي کارپوهانو په باور که کومه میرمن غواړي امیندواره شي نو تر امیندوارۍ مخکې د روغتون ته لاړه شي او خپل فشار دې وګوري. که یې فشار لوړ و د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم دي ورکړل شوي درمل پر خپل وخت او منظم وخوري چې په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ نه شي. یو شمېر میندو چې ورزش کړی، خپل وزن یې کم کړی، ویټامین لرونکي خواړه لکه هر ډول تازه میوې، سبزي او ترکاري زیات او په خوراکونو کې غوړ او مالګه کم خوړلي نو تر ډیره یې د امیندوارۍ او ولادت په وخت کې د فشار د لوړېدو مخنیوی کړی دی. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکاري وحیدې صابر د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.